قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه بعضې خلکو ته د جنت په دې خوا کې داسې چکر ورکړي، د باندې به د جنت دا خوشبویانې راشي. الله به فرشتو ته حکم وکړي دې خوا یې راولئ، چې د الله خواله راشي نو الله جل شانه به ورته د جهنم حکم وکړي دې جهنم ته بوځئ. دی به الله ته وایي چې الله ما خو ډېر عبادتونه کړي وو دنیا کې، نیکۍ مې کړې وې، دا کارونه مې کړي وو، صدقات مې کړي وو، خیراتونه مې کړي وو. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې تا خو به د خلکو په مخ کې عبادت کوو، د خلکو په مخ کې به د نیکۍ کارونه کول، صدقې او خیراتونه به دې کول، خو چې کله به ځان له شو بیا به دې ګناهونه کول. د خلکو نه دې حیا کوله، زما نه دې حیا نه کوله، د خلکو نه دې پرده کوله، زما نه دې پرده نه کوله، د خلکو نه شرمېدې، زما نه نه شرمېدې. د دې وجې نه ستا دپاره چې کوم دی نو جهنم ځای دی، جهنم ته به ځي. دی به الله ته وایي چې الله نو بیا د جنت دې خوا له دې ولې وروستم. الله به ورته وایي چې مقصد مې هم پکې دا و چې جنت دا خوشبویانې د باندې درشي، د جنت دا نظارې وګوري او د دې نه پس چې کوم دی جهنم کې داخل شي. ځکه په دنیا کې یو انسان اعمال کوي دی صرف د الله جل شانه د رضا دپاره کوي. که د الله جل شانه رضا پکې مقصود نه وي دغه عمل د ده دپاره د هلاکت ذریعه ګرځېدی شي، او که د الله رضا پکې مقصود وي نو دغه عمل د انسان دپاره د جنت د تلو ذریعه ګرځېدی شي.